أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب صدقت يا رب العالمين. مخکې د فرعون و داغه د قوم باندې د عذاب ذکر وشو، یعنی الله رب العزت غرق کړ، الله دې بچ کی. نو چې کله فرعونیان قبطیان دا غرق شو، تباہ و برباد شو، نو د هر یو قام چې هغه ځان خپل آزاد تصور کوي، ځان آزاد ګڼي، نو د هغوی د راغونډولو دپاره د هغې د جمع ساتلو دپاره یو قانون لازمي پکار، ځکه د انسان فطرت دا مختلف دی. مناطقه وایي چې یو ذهن په یو وخت دوه څیزونو ته متوجه کېږي نه، نو چې څنګه ذهن په یو دوه څیزونو ته متوجه کېږي نه په یو وخت باندې، دکه شان د هر انسان د بل انسان سره سوچ یو شان کېدی نشي. نو چاله به بالکل نرمی وي، څوک به بالکل نرم وي، څوک به بالکل سخت وي، څوک به درمیانه رو وي، څوک به څنګه وي، څوک به څنګه وي. نو هر چاله د قانون ضرورت دی چې یو چوکاټ یو حد ولوي، د هغې مطابق ته ځان جوړ کړي، هغه قانون شو. د هغې نه بعد بیا څوک دننه نرمي کوي، یو څه بس د هغه خپل کار دی، خو یو حد به ورله مقرري چې دې حده پورې نه نرمي شته نه سختي شته، چې څنګه دغه قانون دی د دغې مطابق به ځان جوړی. او د قانون تعریف دا دی کاکا، د قانون تعریف څه شی دی؟ دا دی چې دا به په خپل افرادو باندې پوره په پوره راځي، او دا به خپل افرادو لره راجمع کوونکي وي او غیر به را داخلی نه پکې. قانون دې ته ویلی شي چې څومره افراد وي دا پکې وي، نو دا به دا ټول په دې خپل لاندې په دې خبره کې راجمع کوي. یوه بل دا به په ټولو باندې یو شان مشتمل وي دا قانون. او بله خبره دا ده چې غیر په دې سیس کې را دننه کېږي، نو هغه به منې ساتي چې نه ته په دې قانون کې نه راځې، ته د دې نه ته په دې کې نه تا خوښ. مثال په طور قرآن دی زموږ دپاره یو قانون دی، دستور دی، عمل دی. نو مسلمانان په دې مکلف دي چې عمل به کوي. کافر چې دی هغې لره دا من هغه له به اول وایي چې بهی ته راشه اول کلمه ووایه مثلا، که کلمه نه وایي نو بیا نور څه شرایط دي هغه به منې، نو پس د هغې به چې دی په تا دا قانون لاګو کي. ورنه بعضې څیزونه دي هغې ته مستثنا دي، به یې د سره قانون نه لاګو کي، لکه خرڅ د شرابو شو. نو بیا هر قام چې ځان آزاد تصور کوي د هغې لره قانون ضرورت دی. نو د دې وجې دې مطالبه وکړله، او الله رب العزت وله د خپل طرفه یو کتاب ورکړ، قانون. پس د قرآن پاک نه چې کم یعنی دستوري شکل کې کم چې داسې دی چې هغې کې ډېر څیزونه د ژوند دي، ډېر څیزونه پکې راغونډ دی، هغه تورات شریف دی. خو اوس ته دا نشي ویلی چې تورات شریف په اصلي شکل کې موجود دی، او دا په دعوې سره ویلی شي چې قرآن پاک په اصلي شکل کې موجود دی. الحمدلله. نو الله وی ولقد آتینا یقینا ورک منگا موسی سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ورکړو مون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الهدى هدایت، و اورثنا وارثان مغرزول بنی اسرائیل و اعطینا او ورم ک بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب سشی تورات شریف. نو اوس ګوره وارثان الله د کتاب هم خلک ګرځي، صرف د ځمکې نه، د کتاب لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العلماء ورثة الانبیاء، دا علما چې دي دا وارثان د انبیاء دي. وانما ورثوا العلم وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انبیاء کرام چې دی غمال او جیداد نه پریږدي، علم په میراث کې پریږدي. نو دی وجه دا کتاب الله رب العزت وی دی لمه په میراث کې ور.
هدن دا داسی کتابو چې هدایت او ذکر او نصیحت لاولی الالباب د پاره د اصحاب العقول د عقلونو خاوندان چې کمی داغي د پاره دا د هدایت کتاب دی او د نصیحت دی فاصبر بس صبر کوا اے پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا څنګه صبر کوا فاصبر کما صبر هوا داس صبر وکړه څنګه صبر چې موسی علیہ السلام کو قانون ولا او تورات ولا چې څنګه تورات رول چې وی کدا د نر زامنو بیا د سخی عبادت شروع کړ هغه تختیم دی گزار شو ماته شو پکې هغه سره د دې چې هغه ارس معجزې ارس لیدلې وي او بیا یې مغله سخت تکلیفونه ورکړي تاسو یو د غوا هغه خبره تاسو سوچو کې دا به څنګه دې رنگ به څنګه دا به مشرۍ ک کشربي دا به سي نو الله رب العزت فرمایي بس صبر کوه څنګه چې هغه صبر کړو فاصبر صبر کوا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وعد اللہ یقینا وعد د اللہ رب العزت حق ثابت دا واستغفر او بخنا غواړه استغفار کول ذنبک لذنب امتک د پاره د گناهونو د امت خپل وسبح بحمد ربک او تسبیحات وینو لذنبک د گناهونو د امت خپل د امت چې کوم گناهونه کوي دای د پاره استغفار وای رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یو مجلس کې به سلسله پیر استغفار راځي یو حدیث کې راځي سل پیر د استغفار بلکې راځي وی دا او پیرونه زیات پیر استغفار نمونه پکار دي کم یو چې ویل شي آسان وي درته تش دام ویل شي استغفر الله او کدا سنوی نور وی داسې مې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واصل التوبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الله توفیق راکړي چې وای نور داسې آسان شته نو استغفار لذنبک یو دا شو بل بعض وخت سړی نه د پیغمبرانو نه اجتهادي غلطي چې کوم یعنی هغه ګناه نه خو چې څومره یو کس نږدې وي چاته نو چې د هغه نه معمولي خطا راشي نو خلک د بل کس به لپړک ورکي کنزل به وکړي خو د هغه په هغه دونه نه خفه کېږي خو چې دا کم کس زړه ته زیات نږدې درجه کې زیات نږدې د زیات ملګري دنه په معمولي خبره هم خفه کېږي حضرت شبلی رحمه الله منصور حلاج مشهور بزرگ دی تاسو واقعا بار اوریدلی ده هغه چې کله دغه ولګي د فتوا خلکو په ولګولیا جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وی زر دی چې خلک به پدار کی او لو یا خلک به پدار کی خو ستانه به خدای پاک هغه ټیم د باطن جامع اوچتی کی تو په ظاهر فیصله وکي چې کله خلکو هغه به وی چې انا الحق هغه چون کې یو په تصوف کې داسې میوزه راشي چې په هغه باره کې مجدد الفسانی رحمه الله فرمای وی کوچای تنگ وی دا یو تنگ لار ده نو چې څومره پتیزه دغه زینه وته نو ټیک تا کپاتې شو باقي نو ځنی وخت بیا انسان باندې الله غسیزونه راخکاره کوي خو دې د هغه متحمل نه نو هغه له به ارسه کې د الله نورانیت ښکارېده هغه به ځان له به وي انا الحق اونې ته به مې چې دې ځای کې خدای دې دې کې دې دا نو هغه چې کله خیر ټول علما عوام خلاف شو نو بیا بادشاہ چې د جنید بغدادي سیب ډیر معتقد او هغه ولوي ک جنید بغدادي سیب فتوا ورکړه هغه د اسخاتو کو خو پانسی ورته ملو شي کاغه د اسخاتونه کو نه منه هغه ولټی کې جنید بغدادي سیب نو چې هغه ظاهرا خلکو ته او کته ظاهر شریعت ته وکړه نو هغه ول پتور ک چې زه په ظاهر د علما باندې فتوا ورکوم نو د ولویلو صاحب کشف بزرګو خیر خبره مې دی کې ونو ټول خلکو به بیا څنګه ولی خلکو خداوي چې به ظاهرا خود د کفر کلمې به د کفر کلمه و ظاهرا اخو د باطن خدای خدای الله سره معامله و نو چا په پکانو گزارونه کو چا په ګټه چا په سباندې حضرت شبلی رحمه الله وړو کې شانته کان راوچت ک اغم به گزارو کده جنید بغدادي سے مرید وړو کې شانته کان نو دینورو ته منصور اسم نه هو چې د کله په وړو کې کان وشته ناغوي आवाज وک مهدا شبلی سے ولا وی چې بکار دي خلق دې با کانو ولي ای دا आवाज نه کې ما معمولی ګټ کې باندې وشتي معمولی کانی باندې تامت هغه ولوي وی دا دي چې ما سره کوم معامله کوي دي زما د باطن نه واقف نه دي او دي له خدای پاک اجر ورکي خو ته واقف ته ته پته ده چې ما سره سکیږي سره روان وي ته واقف کړه
نو خیر خبره داسې ده چې نو بعضې وخت چې انسان څومره نږدې نو رسول الله صلی الله مثال په طور د عباسه و تولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافران راغلل هغې ورلوي چې سیب موږ ته د شریعت خبرې وکړه راله ووایه خو چې تاسو د غلامان د غریبانان نه ناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهن کې رال چې بهی زه خو دی پسې ځم بار بار او دی نصیحت نه قبلي اوس دی په خپله راغلی دي خیر چې کلمه راوړي بیا به خپله زړه ته اسلام کوشي بیا خو به پسه مرای بیا خو به اونچ نیچ ختم شي ذهن به بیا مطمئن شي زړه به سم شي خو چې څنګه معمولی په ذهن دا خبره راغله ګوره دا خبره استاد ته اجازه شته دا باقاعده عبارات دي پتاوی موجود دي هرڅه استاد ته دا اجازه شته چې خپل شاګرد شړلم شي شاګرد چې دی رټلم شي شاګرد لا د شریعت خپل حدود یا حد پورې سزا ورکول شي د کشان پیر خپل مرید چې دی شړلم شي تاسو مخکې واقعیات نه لیدلې هغه به په کال چې دی ویلرشه پلانکی ځای کې خدمت وکاو لوټي روړو دا کوا داسې به لباسانه بیا تم نه ورکو ها د کشان چې بلاسي مشر خپل کشر رټلی شي سزا ورکول شي پلار خپل زوی له ورکول شي بیا هوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خپل صحابي ته نشي ویل شاګرد ته چې پاسه نه خو الله ته ډیر نږدې دی نو الله فورن حکم راولېږي چې داسې ونه کې ګوره داسې ونه کې نو الله رب العزت نو چې دا معمولی اجتهادي دغه راشي یا بل طرف ته نو الله رب العزت ورته واستغفر لذنبک په هغې باندې دغه ګناه تصور کېږي دا کو چونکې ګناه نه ده حقیقت کې والله وایي چې دې باندې استغفار وکړه خو عامه مفهومي معنی دغه بس خده واستغفر او بهنه طلب کوي استغفار ول لذنبک لذنب امتک په ګناه د امت خپل وسبح بحمد ربک او تسبیح بیان کا د رب خپل سره د پاکه د هغه بالعشی په بیګا کې ول ابکار او په سبا کې ابکار اصل کې هغه ټیم ته ویل شي چې د انور کله راخیږي او عشی هغه ټیم ته ویل شي چې د انور کله یعنی په زیړېدو شروع شي زیړېدو طرف ته میلان کوي ورو نو دې ته ابکار د عشی ویل شي مخامې ټیم نږدې ان الذين يكنن هغه کسان یجادلون چې دی جګړې کوي فی آیات الله پایاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان بغیر د دلیل بغیر د حجت اتاهم چراغلی ویدیو ته ان فی صدورهم نو ان ما نافیه دلتا اے ما ان فی صدورهم ندی پسینو د دیو کې الا کبر مگر تکبر دی حسد دی کینه دا بغض دی عناد دی الله رب العزت فرمای دا دی چې د شریعت خلاف ورزی کوي دا بل څه نه ده اے د دې پزړونو کې تکبر دی او چې تکبر چا کې راشي نو هغه بیا حق خبره نه مني ته الله رسو وایا ته چې ورته سوي وایا هغه نه مني د تکبر دا زور دی چې شیطان د اسمان لاندې را گذار الله هم دو ساتي الله وینا دی پس نو د دیو کې الا کبرون مگر تکبر دی و ما هم او ندی دوی به بالغی رسیدون کې هغه د دې چې دا ستون او چدي داوی کوي داسې چې تکبر پس شي کوي دغه ته دی رسیدون کې نه دی اے فاستعذ بالله بس پنانی سپ الله رب العزت سرا انه یقینا دغه الله رب العزت هو السمیع دغه الله اوریدون کړي البصیر لیدون کړي نو الله رب العزت سدي اوریدون کړي او لیدون کړي لخلق السماوات نو دی بسوي وی دا دوباره به انسان لا څنګه پیدا کیږي دا لا د کمی خبرې دي زما پلان نیکو خو پیدا نشي کله به ډو کې راواغشت یو ګوره دا ریزه شو د دینه به انسان څنګه جوړ شي نو الله ولوي لخلق السماوات خامخا پیدا کول د اسمانونو ول ارض او د زمکی اکبر دا ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدایش د خلقونه د اسمانونو او د زمکه چې په دې کې څومره کائنات دي څومره نظام دي دا ګران دي که یو انسان پیدا کول ګران دي الله وی دا خو چې ډیر لوی دی دغه پیدا کول کې نو چې هغه مې پیدا کړی انسان دوباره نشي پیدا کول لخلق السماوات خامخا پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او پزماکه کې اکبرو اے دا ډیر لوی دی دا پیدا کول د اسمانونو د زمکو دا ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدا کولو د خلقنا ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلق لا يعلمون دا نه پويږي الله دې حقيقي پوهه نصیب کړي الله فرمای نو دی نه پويږي د دینه مراد دا نه چې دی په ساينس او په ټکنالوژي نه پويږي پای کې بخار امیان ماهر ته وګوره څومره ماهر دي خو دی د خدای په دې قدرت نه پويږي په اسلام نه پويږي په دې سوچ نه کوي عقل دغه ځای په زړه باندې مهر لګیدل الله هم دو ساتي الله فرمای ګور اوس الله پرک بیانې الله وی و ما یستوی الاعمى والبصیر او برابر نه دی لاند او بینا الکړوند او بینا برابر دی
نه ړوند دې ځای روان که دغلته به کندی لاندې به ور پرېوځي او سم چې دی هغه به ځان د کندې نه بچ کي. نو وما یستوي الاعمى والبصیر، الله وی برابر نه دی ړوند او بینا، نو برابر نه دی مسلمان او کافر. څه مطلب دی برابر نه دی مسلمان او کافر. بل ځای کې الله رب العزت فرمای کم بنده چې ذکر کوي دا هغه مثال د ژوندي دی او کم بنده چې ذکر نه کوي دا هغه مثال د مړي دی. ثابت بنانی رحمه الله وفات شو نو څوک ورله لګیاو یو تلقین داسې دی چې ته د مړي سره لګیا مړی لانې کله هغه ځانکدني نو حدیث کې راځي لقنوا موتاکم لا اله الا الله. وی کله چې مړی دا وفات کیږي نو تاسو ورته تلقین کوي خوا کې ورسره دا ورته وایي ته کلمه وایه ته کلمه وایه. غالبا امام مالک رحمه الله یا امام احمد بن حنبل صاحب هغه وفات کېده نو دا بچی ورته وایي چې کلمه وایا کلمه وایا نو هغه ورته لانا 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 نو چې دی وایي چې پلان خو ډېر د حدیثو خدمت کړو مو ورته کلمه وایي دی وایي چې لانا لانا. خیر بیا دی وی ګنې وفات کېږي حالت یې سخت او وفات نشم نو بیا ولې دی چې بابا مو ورلې کلمه وایه تا وایي چې نه لانا لانا. وایي دا خو راته شیطان لګیاو وایي هغه راته ولاړ ما ته وایي چې زمانه بچ شو ګورې د جال نه ښه د جال نه بچ شي ما ته چې لا نه یم بچ لا نه یم بچ خو لا نه یم دا ژوند خوشته. نو خبره دا و چې اوس دلته دی وی چې دا ګنې دا کلمه یادوي چې مو وایي نو داسې والله مو وایه چې ته کلمه ووایه بلکې تیزه تیزه ورسره خوا کې کلمه وایه نو دی به پخپله یا ګویا شي او یا کې هم نه وي نو ګناهګارېږي پې نه اگر چې دغه ټیم ګناهګارېږي نازانله خبره ده خو تاسو ورسره تیزه تیزه کلمه وایه. او بعضې بیا چې کله دا مړی قبر کې ږدي نو که دغه ټیم هم ورته څوک وایي نو ویلی شي اجازت شته چې ورله وایي تاله به فرشتې راشي ستا نه به سوال کوي نو ته ورله ګورې دا جواب ورکړه ښه ته چې دی دا ده. نو دقه شان ثابت بناني رحمه الله ته څوک لګیا ورته وایي چې تاله چې فرشتې راشي نو ته به ورله وایې چې رب مې الله دی او پیغمبر مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو هغه ورله داسې سترګې روغ واړولې چې عجیبه دا ده عجیبه خبره داره چې مړی لګیا دی ژوندي ته چې دی نصیحت کوي. ثابت بناني رحمه الله ورته چې مړی لګیا دی ژوندي ته نصیحت کوي. ما خو ټول عمر د خدای ذکر کړ دی په ذکر زه ژوندی دا بعضې کرامات دي ښه. وما یستوی الاعمى برابر ندی سو ړانده لیدونکي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي د نیکۍ وللمسیء نه ګناهګار. ای کاکا یو کس چې دی نیک عمل کوي نیک عمل کوي هغه او ګناهګار برابر نه دی. دا ځکه خو مې درله ووایي اوس دغه که نه خلک بیا وایي دا زما عقل نه مني ستا عقل دې په تندر ولګي. عمر رضی الله تعالی عنه د منبر نه اواز کوي ای ساري والوله هغه چې دی عراق ته الله رب العزت هغه اواز رسوي عراق ته اواز رسوي او د پیغمبر معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاڼي له ګزار ورکړي الله پارس او پلانکې ځای مې ولیده چې دا فتح کېږي. دا چې دی نو معجزه او کرامت او شاه شبی تنویر رحمه الله لیکلي په خپله والکرامات حق کرامات حق دی عقاید ټولو لیکلي ټولو کتابونو. والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی د نیکۍ وللمسیء نو چې ټول عمر هغې دغه وکړي دا دې ځای کې عبدالرحمت کریم صاحب وفات شه الله رب العزت دی قبر د انواراتو نه ډک بریل والا سره ای سره ټچ خو هغه به وي چې زه په ډېر د بزرګي مسلم او نیک انسان ډېر زیات بزرګي انسان دی موږ خو په اله بانو باندې مونځونه پرېږدو هغه په دې حالت کې به هم جمع نه پرېښوده چې رو بیړه دکه شان بس راغونډو ټوله ډوکي مډو بالکل بوډا او مکمل رو بیړه او هغه حالت کې به هغه جمع کې مونځ کو نو هغه به وي چې زه په ښه بد پوه شوي زما په پردۍ زنانه نظر نه دی لګېدلی نو هغه له به الله رب العزت چې دی نو څه ورکوي نه د هغه به عبادت کې خوند نه داسې مو هر څوک چې دی بالکل د ځمکې تخته بنولي هر چا کې ښه خلک وي. وللمسیء نه مشرک دا دواړه برابر نه دي قلیلا ما ډېر لږ د تاسو نه تتذکرون وعظ و نصیحت قبلی. ان الساعة یقینا قیامت الله رب العزت فرمایي لآتیة خامخا راتلونکې ډېر لږ درکې نصیحت قبلی کوي درته مې ووایي چې دا برابر نه دي خو بیا هم لږ قبلی نو الله وایي ان الساعة یقینا قیامت لآتیة راتلونکې دي لا ریب فیها په دې کې هیڅ شک نشته ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو لا یؤمنون یقین نه کوي په دې خبره باندې ایمان نه راوړي ډیر خلک بیا ایمان نه راوړي ته والله وایي لکه قیامت راتلونکې دی وایي راځي به مړه
ګورو به بیا هلته. نو الله فرمای وقال او فرمایلی دی اے اعلان کوي ربکم ربستا ادعونی قبل مالرا دعا وغواړي زمانہ استجب لکم چې دعا قبول کوم تاسو. سو کوئی الله رب العزت فرمای وقال او فرمایلی دی اعلان کوي ربکم ربستا ادعونی وغواړي معنا بآداب په آداب سره نه دعا وغواړي. خدا سي دعا نه چې ګور یو خوا او سوال کې دی خوا نو داسې نه ده داسې نه ده. دعا به په آدابو سره کې نو بیا به چې دی ستا دعا قبلیږي. دعا ته به توجه ساتي. دعا به د زړه نه کې دا به وی چې دا دعا مې قبلیږي. داسې حدیث کې ګوره راځي موږ حدیث اسم نه ګورو که نه. حدیث کې صفا الفاظ راغلي وي داسې دعا مه غواړئ چې خدای پاکه که ستا خوښه نو رحم را باندې وکړه، که ستا خوښه نه رحم را باندې مه کوه. نو بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یا خو هسې که د خدای خوښه نو رحم به در باندې وکړي، که د خدای خوښه نه نو رحم به باندې نه کوي. څوک هغه راټینګولی شي؟ نه داسې دعا وکړو په زړه کې به دا پوخ یقیني چې خدای پاک دا دعا زما قبلی. بل آداب داري چې دعا کې به جلدي نه کې. حدیث کې راځي باقاعده مشکات شریف کې دا حدیث دی په کتاب الدعوات چې کله ناګره بیا بنده وایي چې خدای پاک ما خو دعا وکړه بیا مې دعا وکړه بیا مې دعا وکړه دعا قبول نه شو. نه داسې به نه وي. حدیث کې راځي ستا دپاره به چې دی یا ډایرک یو مصیبت را روان یا به ختم شي، ستا دپاره به چې دی نو به دا به سټور شي یا به فوراً قبول شي. نو دعا به په دقه شان لاسونه نو کله به مطلب دا څوک څه کوي چا داسې کړي چا څنګه نه خو به توجه سره لاسونه الله رب العزت ته اوچت کا. داسې هم راغلي دي احادیثو کې داسې جوخت هم راغلي دي احادیثو کې داسې کلوم راغلي دي په کومو طریقې سره چې ته ښه غوښتې شو توجه دې زیات راځي الله رب العزت ته لاس اوچت کا. الله یې توفیق راکړي. په آدابو سره دغه شان چې دی آداب څه شي ګوره سورۃ الفاتحه ته 29 نومونو کې یو نوم دی سورۃ تعلیم. څه شي؟ سورۃ التعلیم. نو سورت د تعلیم د دعا د پاره چې تعالی تعلیم درکې چې د خدای نه سوال کین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. رستو به بیا چې سوال کې اول به ته دنیا کې یو عام ډي سي او ډي یو سبل څه د سکول استاد د هډ ماستر ته درخواست لیکي ورته نه جناب عالی او ته چې دین معظم او فلان او فلان او فلان بیا ورته وی چې بنده کو یک ضروری کام ہے یا چې دین د بنده چې دین داسې اول داغه مرتبه ولیکي نو پس داغه تخپل سوال کې کته ورته ډاری کولی کې یو وړه شانتي چټی یو چټی راکا ناخله به دلوي تاسو ورخوري تاکه دون ادب نشته. یا چې دی ستا لیسنس پکار او ډي سي یا ډي اس پي ته درحاجي ورته چې بس دغه مې تماچی د لیسنس پکار دی بس صرف دا نو خبره خو مکه ده نه مخکې د هغه رتبه ارث ذکر کړي دغه شاندا د الله دربار دی نو دغه به د الله ثنا صفت به ذکر کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمدلله و بس پس ته هغه نه د الله رب العزت سوال وکړه بیا آداب په آداب سره. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث دی و ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. وی الله رب العزت دا هغه بنده دعا نه قبلي چې د زړه غافل وي او له کارونه کوي په دعا کې. مو خیال لنی زړه غافل مطلب دعا غواړي په خله سره خو زړه دغه دعا سره ملګری نه نو خدای دعا نه قبلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مسلم شریف روایت دی. بل چې له کارونه کوي دعا به غواړي دی خو به کې وګوري لوبه بس سر کوي بل څه نو دا د دعا وخت پاک نه قبلي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د هر بنده دعا قبلي. دا کېد بګی نشته دا ګناګار دی دا غیر ګناه دا مولا دی دا غیر مولا دی دا چې دینو دا چې دی خنه سب دی دا نه دا ارچا دعا الله قبلي. ان الله یستحیی من عبده وی الله رب العزت سکی حیا کوي د خپل بنده نه. خیر سه الله رب العزت حیا کوي د خپل بنده نه اذا رفع یدیه الیه کله چې دا بنده دی الله تعالی سوچت کی ان يردهما صفرا چې د لاسونه ولا خالی را واپس کی خدای پاک چې د لاس ولا الله خالی را واپس کی خدای پاک لادینه حیا ورزي نو د لاس ولا خالی نه را واپس کی. اوس دې چې دغه دعا په آداب سره وغواړي
الله یې توفیق راکړي. او د دې وجې حدیث کې راځي وایي تاسو چې دعا غواړئ نو بیا د لاسونه داسې مه کوئ، داسې په جلدی مه کوئ، بلکې د لاسونه دې کې وي خیر راشي نو دا تاسو په مخ باندې راکړئ داسې. الله یې توفیق راکړي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هر چا دعا ما د لوخته قبلې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابره. وی بعضی کسان داسې دي چې ببر سره دي، سر به ګډ وډ وي، ویښته به ګډ وډ وي، تا ته به چې دي ښکاري چې دا څه شی بلا دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل بسئ وی دکه شان چې دی ګرد آلود به په خورو کې به لړلې پړلې خو لو اقسم بالله لابره. کو دې د الله په ذات قسم اخري نو خدای به د قسم پوره کوي. دی به پخته کړ چې دا کار به داسې کېږي نو هغه قسم به د خدای پوره کوي. هغه به د هغه شان نه وي خو چې دې قسم وخوري نو خدای به هغه کار پوره کوي. نو دا به په دعا په آدابو سره د دې وجې نو الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. دعا به غواړو خو په صحیح طریقې سره. وقال او فرمایلی دی الله ربکم چې رب ستاسو دی ادعوني دعا غواړئ زمانہ استجب لكم نو زه قبلهم ستاسو د پاره کې دی پکې نه لګوري چې د پلانکی کس قبلهم. حدیث کې راځي د غایب د پاره دعا غواړئ داغه په حق کې ستاسو خو قبليږي بیا ستاره لپاره فرشته دعا غواړي. نو لومبني مراتب د الله رب العزت حمد و ثنا او کا وغیرہ پس هغه دعا وغواړي. د فارسی یو شاعر دی نوري هغه ډیر زیات غریب و د کوره نو هغه وسو کوم راشه دغه لاړشه بادشاہ مخکې به قصیدې وي نو دغه چې پړه خي بس سبه ورکو پړه خنو نو خیر د لار د بادشاہ بلا قصیده وي دا بادشاہ ډیر خوشاله شي چې دا خو ناشنا قصیده وي هغه والله وی عراقي اسور کې پاینام نو دی غریب وسویل نشي ځکه توخبره او هغه د ویلې نشي چې دغه نه وګیم سوی مرز سره راکړه چې پیسې راکړه چې ځان له سوالم توخبه خو زه خرڅولم نشم د بادشاہ توخبه د په دغه میاریږم. خیر پسې ته واغشته چې بار راووته نو اوس به داسې خورسري سشتم نه په لاره ته نو د جوماتونو سره به حجرې وي نو په حجره کې چېرته یوه کمره وه د جومات سره بس هغې کې د شپه کول او هسې بار تړلی نو چېرته باران و هغه هسې شپې مړ شوی چې استې د شپې مړ شوي دي نو اوس به یې دې سارې وایي که بادشاه ته دا پته ولګیا چې زما د تخفې اس مړ دی خو رسا چې دی نو بس بیا راله پانسي راکوي او که ورله زه پخپله ویم بیا هم کاته سخته ده نو بیا راغی د بادشاه دربار ته نو د بادشاه لومبني سم ډېر صفات وي مالي لومبې به صفات وي چې ته یو کس ډېر داسې ووایه چې ته داسې بیا به کار ور واچو هغه درله په منډه کار کوي نو ده ورله بلا صفات وي چې د بادشاه بلا صفات وي چې هغه لږ سور کې شو نو بیا ورله وی هغه ته وی شاه اسب به انوري بخشي انوري نوم وی شاه چې دی بادشاه وی د اس چې دی انوري له ورکه مال یې راکړه نو بعد سرسر بغرد اون رسید داسې ظالم استراکه کنه چې هغه له بعد سرسره مون رسید خواله ولا بعد ما د سحر د بعد ولا نشرا رسید او دومره تیز لاړو چې ډایرکټ چې د عالم اخرت ته ورسید دنیا کې پاتې نشاغه استه نو بادشاہ پوه چې واسه خو مړ کړی جوړ ورته ولی هغه دې سیب کور نشته کم دی وتاړه او دی خو د خوراک ولی وی د لوګي مړ شوی دی ولی وی زما خبر خېټه کې څه نشته نو بیا ولا کورم جوړ کو ارسه ولا وکړه نو بادشاہ ته لومبني دغه بلا القابات ذکر کړ زکه نو دک شانتبه الله رب العزت حمد و ثنا کې درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله به دعا قبلې وقال فرمایلی دی ربکم رب تاسو ادعوني دعا غواړئ زمانہ استجب لكم نو قبلهم تاسو لرا ان الذين يكنن کسان یستكبرون یستنکفون عن عبادتي عن دعائي چې دا زما د دعا نه مخړی الله رب العزت فرمایي زمانه دعا نه غواړي تکبر کوي زما عبادت نه کوي نو سيدخلون زردي چې دی با داخل کوم جهنم ته داخرين ذلیلا سواغرين ذلیل او خوار نو دا سینه د ګوره موږ مؤمنان یو دا دعا به موږ غواړو کافرانو ته حول اسلام دعوت و غیره الله دې موږ ټول له توفیق راکړي نو کوشش دا وکړ دي چې دعاګانې غواړو ښه دغه زمونږ رب دې بل ذات نشته الحمدلله ایمان هم راوړی دی د الله رب العزت نه به غوښتنه کوو الله یې توفیق راکړي